الله تعالی چې کله مونږ پیدا کړو د دې لپاره د دنیا ته نه را لګلی چې مونږ به په دې دنیا کې خوندونه اخلو او عیشونه به کوو د خوند خپل مرزي ژوندۍ به تیرو بلکې د خپل مرزي ژوندۍ تیرولو لپاره الله تعالی جنت جوړ کړی د دنیا ته چې مونږ راغلی یو د معمولی وخت لپاره راغلی یو خو دا کوم وخت چې مونږ دلته تیرو دا به ټول داسې تیرو چې مونږ ټول عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې کله هم تاسو چیرته ځئ بیا دواړه چپل پښو کوئ دواړه څپلۍ پښو کوئ یا دواړه څپلۍ د پښو نه وباسئ داسې مه کوئ چې تاسو یو چپل یو څپلۍ دام پښو وي او یو هم نه وي پښو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کوي وای لا يمشي احدكم في نعل واحده ليحفهما جميعا او لينعلهما جميعا وای تاسو په یو چپل کې سفر ما کوي په یو چپل کې مگر ځي چې تاسو یو پخوي او یو نه پخو بلکې یا دواړه پخو کوي یا دواړه د پخونه وباسي نو په دې روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې اطلاق چې هغه یو چپل پخوي یو نه پخو د داسې اطلاق نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو منې کړیو کچیرته یو چپل دا لږ په فاصله کې وي او بل چپل لږ زیات په فاصله کې وي بیا د یو چپل په واسطه سره د یو چپل په پښو کولو سره یو بل چپل ته په اطلاق کې هیڅ قباحت او هیڅ خرابي نشته بلکې گنجایش شته خو د چپل پښو کولو مقصد چې کومه ده هغه دا ده چې د مونږ پښې د داسې شیانو نه په حفاظت کې شي چې هغه پښې مونږ هغه شیونه مونږ پښو ته تکلیف او نقصان را رسوي داسې موزي اشیاوي داسې تکلیف دی اشیاوي چې هغه مونږ پښو ته نقصان را رسوي مونږ د دې چپلو نه د دې څلیپرو څپلیو په ذریعه سره مونږ د هغو نه خپلې پښې بچ کوو خو که چېرته مونږ یو چپل پښو کو او یو نه کو پښو بیا په داسې صورت کې مونږ ډېر سخت په مشقت سره د لغړه پښه د مونږ د تکلیف دی اشیا نه بچ کوو داسې صورت کې د مونږ چې کوم د جسم چال دا یا داسې د جسم توازن دا برقرار نه وي بلکې کله د مونږ یو پښه اوچته وي او یو ټیټه وي داسې صورت کې د پښې د رګ اوښتلو خطر هم ده د غورځولو خطر هم ده نو انسان په داسې صورت کې ډېر په مشکلات سره او ډېر په تکلیف کې مبتلا وي د دواړو چپلو پښو کولو خو دا مصلحت مونږ تاسو ته په نظر راځي چې د دینه انسان د داسې شیانو نه په حفاظت کې پښې بچ کولای شي چې هغه شیونه انسان ته تکلیف ورسوي خو د دې چې کوم اصل او بنیادی چې کوم احکامات دي او علت ته هغه الله تعالی ته خپل معلوم ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د داسې کار نه بچ کړیو چې تاسو یو چپل پښو کوئ او یو مپښو کوئ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل مونږ منې کړیو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا یو بل روایت صحیح مسلم کې دی الفاظ داسې دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچیرته د تاسو د یو چپل تسمه دا هم پریشي تسمه دلته مطلب هغه دا چې کوم غټه غوته د پخې والا او بل غوته د منځ کې چې کومه تسمه دا چې کله پریشي بیا د دې پرې کولو نه بعد په دې چپل کې تګ د انسان پر ډېر مشکل ده وای کچیرته دا تسمه د تاسو پریشي بیا په دینه بعد هم تاسو په یو چپل کې سفر مکوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطلاق په وخت کې په جاری سفر کې همون د داسې حرکت نه منې کړیو بیا بغیر د عذر نه او قصدن یو چپل پښو کول او یو نه پښو کول د دینه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ولې نه منې کوي نو چې کله هم مونږ سفر کوو بالکل د سنت مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کومو کارو کول مونږ ته حکم را کړی دی هغه به مونږ کوو او چې د کومو کارونه مونږ منې کړیو هغې نه به مونږ ځان بچ کوو نو چې کله زو دواړه چپل به پښو کوو یا به دواړه نه پښو کوو یو پښو کول او یو نه پښو کول د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ منې کړیو او دومره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وای تاسو کله کله
په یبلو پښو باندې په لغړو پښو باندې هم کله کله تاسې سفر کوئ، تاسې ګرځئ. حضرت فضاله بن عبید رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کوي و یأمرنا ان نحتفی احیانا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا حکم کړی دا چې تاسې کله کله په یبلو پښو باندې په لسو پښو باندې هم کله کله تاسې ګرځئ. نو د ګرمۍ په موسم کې سهار په چمن باندې په پارک باندې واښو باندې په یبلو پښو باندې ګرځېدل د دې دوه فایدې دي. یو فایده خو دا ده چې د انسان د جسم نه ګرمایش ختم کوي او بله فایده د دې دا ده چې انسان دماغو ته سکون ملاویږي. نو په داسې وخت کې د ګرمۍ په موسم کې په یبلو پښو باندې ګرځول هم صحیح دي او مناسب دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د دې حکم کړی و چې تاسې کله کله په یبلو پښو باندې هم ګرځئ. خو دې دپاره شرط دا ده چې هغه ځمکه، هغه پارک، هغه ځای صفا وي او که چېرته هغه ځای خراب وي، په هغه باندې ځناور متیازې کړې وي یا ګنده وي، بیا په داسې صورت کې په یبلو پښو باندې ګرځول دا بالکل غلط کار ده. نو د مونږ هر عمل، هر کردار دا د سنت مطابق پکار ده چې کله هم مونږ تاسې چېرته ځو نو داسې به ځو چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلې ده او د داسې طریقې نه به مونږ ځان بچ کوو چې کوم نه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم منې کړي یو.